حدیث مبارک کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل وی چې درې ګناونه مو ولیدل کنه نو قیامت په نږدې شوی بیا دا به قرب قیامت بیا دا به د قیامت نښي یو چې سود ولیده بلم زنا ولیدله بلم شراب ولیدل دا درې کارونه چې تاسو کله ولیدل کنه نو دا به بیا قرب قیامت بیا به قیامت نږدې شوی چې یوم سودخوري ولیدله نن خد سره د پوی خاوندان خد پوی خاوندان خو سود ورته وی نه منافع ورته وی منافع نو آسان کار دی د سود نوم بدل شو منافع ورته وی زما هغه منافع شوې ده که نه و مشره ته په څه حال کې ته په څه حال کې دی منافع پسې راغلی ته خو ګرځېدی نشي مشره او الله به د قیامت کې داسې ودرئ چې ګډ وډ به یې رپېږي به دا ټول خلق به درته ګوري ته څه کوې الہ الناس الله قرآن کی آواز کی د بوډاګانو رب م بوډاګانو جماعتونو ته راشئ ما ته سجدي ولګوئ دا خلک ډېره غلطه خبره کوي وایي دته اوس خدای یاد شو چې بوډا شو نو وایي جومات ورته یاد شو د اوسه پورې ورته جومات نه و یاد نو ښه نه ده چې الله پې رحم وکړو په دې اخیر کې ورته یاد شو دا خو د الله فضل دی نو ته د الله سره جنګ کوي الہ الناس الله قرآن کې وایي برب الناس د ماشومانو تربیت کومه ملک الناس د ځوانانو بادشاهي مه نشې مه کوئ الہ الناس د بوډاګانو معبودي مه راځئ بوډاګانو تاسو عبادتونه کوئ الہ الناس زه معبود معبود زما عبادت کوئ نو دا ستا د عبادت وخت الله درته قرآن کې آواز کی الہ الناس زه د بوډاګانو معبودي مه راځئ ما ته سجدې لګوئ ما ته سجدې لګوئ الله وی مالت حیا راځي فرشتو ته وایي چې عمر 70-80 ته ورسیږي نو رب العالمین فرشتو ته وایي ماله د ده نه حیا راځي چې زه له به دله په اور باندې عذاب څنګه ورکوم ماله حیا راځي د داسې عمر د بنده نه دله به زه په اور څنګه عذاب ورکوم نو دی ولې د الله نه حیا نه کوي چې الله د ده نه حیا کوي او دی په دې حالت کې وایي زما د منافع پیسې شوي دي که نه منافع څومره شوې ده منافع راغلې ده که نه ده راغلې نو ستا نه الله حیا کوي ته د الله نه حیا نه کوي ته د الله نه حیا نه کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا سود عام شي سود یوه نښه د قیامت به دی بله دا ده چې معاشره کې به زنا عام شي زنا به عام شي بس نن هغه زمانه راغله نن هغه زمانه راغله دا ته چې موبایل کې دا تصویر ګورې د غیر محرم زنانه تا دا کتلی دي چې امام الانبیا ویلی دي چې العینان تزنیان دا سترګې زناکاري دي او د سترګو زنا چې دا هغه نظر کول غیر محرم زنانه ته نظر کول دا د سترګو زنا د زنا دا د سترګو زنا دا پکې اړو څوک مني نه نو دې ته اړو چا خیال نشته چې د نظر حفاظت کول دا ذمواري ده دا د شریعت یو عظیم درون حکم دی چې غیر محرم زنانه ته به نظر نه کوي نوې دویمه نښه د قیامت دا ده چې زنا به عامه شي چې دا معاشره کې ولیدل نو دا به قرب قیامت زنا به عام شي ډېر شی پکې وایي د واده ضرورت نشته دی نن سبا او بس مرګتیا ده او د واده ضرورت نشته دی د واده ضرورت ډېر شی خلق پکې وایي نشته دی نن سبا د واده ته هیڅ ضرورت وایي نشته بس دا مې ملګری دی او دا مې ملګری ده بس دا ژوند دی که نه تیریږي به داسې واده ته څه ضرورت دی نو نبی علیه السلام ویلي وو چې زنا به عامه شي او علما وایي هم او د دې اصل سبب څه دی اصل سبب دا دی وی چې په کومه علاقه کې مهرونه سیوا شي نو په هغې کې به زنا عامه شي مهر سیوا شي د خلکو د نکاح د کولو بیا طاقت وي نه نو زنا عامه شي نو چې مهر سیوا کیږي نو زنا به عام کی د خلقو به د واده طاقت وي نه هلته مهر سیوا دی
حدیث مبارک کې راځي وي بهترین نکاح درته معلومه ده بهترین نکاح چې د هغې مشقت کمی لکه په لنډو خبره چې پراسز یې کمی چې داسې ډېر مالها او مالیها پکې نه مختصره غونته نکاح لږ مهر ښکلې مختصره د شریعت مطابق ولیمه روټۍ ښکلی یو ساده مزاجه واده نو که دا ودونه دې ته راللو نو خو ټول ځوانانو ته به ودونه وشي که نه نو حدیث مبارک کې راځي چې فانه اغض للبصر و احسن للفرج سترګې او اندامونه چې دي دا په نکاح سره ښکته کي سترګې چې ښکته کوي دا نکاح ښکته کوي اغض للبصر نظر مړیږي په نکاح سره په نکاح سره دا د شرمګاه حفاظت کوي نکاح نو چې حلال نکاح نه نو خو معاشره کې به زناونه عام کی دریم وی الخمر خمر شراب به عام شي عام خلق سره به ویني دیرو کې به پراتی او په کلو کې به پراتی او په علاقو کې به پراتی داسې وخت و چې چا شراب به خلقو لیدلي نو یره وی دا شراب به څنګه چې د دې شرابو به څنګه رنګي مال خپله پورې نن لیدلي هم نه دي چې د دې رنګ څنګه دی خو داسې الکان دي په اوسني دور کې چې وامورېدل تی موږ نه دي لیدلي هغې لیدلي وی لیدل دا خو الله جنت کې تیار کړي ختامه مسک شراب به یو مهر به پې لګېدلې او زه به یې درله در کوم خو چې په دنیا کې خو دې ونسکل کنه نو دا به قرب قیامت چې سود عام شي زنا عام شي او شراب عام شي دا د قیامت نښې دي ورو دا به قیامت نږدې شوي دا به د قیامت نښې شروع شوي